وی ستا د حسن په کشمیر به ځان شهید کړم ستا د حسن په کشمیر به ځان شهید کړم زه یو داسې سر خوړلې مردانې یم د سلامونو پیرزونې قبولې کې زیم ستاسو قربا اصغر چیما د راځئ چې اوخاندو 22مې خپرونې سره په چغرزو کلي کې زه صحیح خاموش صاحب دوباره بیا راغوښتی یم د دوی په وینا باندې چې تاسو دلته کې راشئ او دا 22مه خپرونه تاسو دلته کې زموږ په کلي کې بیا وکړئ ځکه چې 21 خپرونې هغه زما د آینه کلتور په چینل باندې تاسو ته وړاندې شوي دي چې ډېرې ښایسته او خوندورې خپرونې وي په سکرین باندې زما د واتساپ نمبر راځي تاسو څه قسم څه مسلې نو هغې باندې ما سره تاسو کانټیکټ کوی شئ ما ته واتساپ باندې میسیج کوی شئ چا له ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې سوالونه تیز الفاظ ورځي نو هغه ما سره په دې باندې راستولی شئ مونږ به انشاءالله دغه شانتې هر کلي ته ځو او د هر کلي ښکلا چې کوم ده نو هغه به د خپل شیشې ښایست جوړوو نو مونږ د سخي خاموش صاحب نه غزل شاعري اورو نو بیا به مونږ مخ په وړاندې ځو نورو خلکو نه به مونږ پوښتنه کوو که چا جواب ټیک راکړه خو ټیک ده که چا جواب ټیک را نه کړه بیا به راته تاسو په کمنټس کې جواب خامخا راکوئ جی السلام علیکم وعلیکم السلام سخي خاموش صاحب څنګه ښه جي خیر دی بالکل تاسو ښه سخي خاموش صاحب تاسو څه شعر شاعري غزل ټپه تاسو صحیح نو هغه زموږ مینوالو ته د شیشې ښایست جوړ کړئ بیا به مونږ مخکې ځو د ملګرو نه به پوښتنه کوو اصغر صاحب زه به ته نوې غزل مې لیکلې دا به درته شریک کړم چې نن یې د مجنون او د لیلا خبرې کولې نن یې د مجنون او د لیلا خبرې کولې ناستو مونږ یو ځای زما بابا خبرې کولې او ګوره ملا جانه مسلو کې خطا شوی یې ګوره ملا جانه مسلو کې خطا شوی یې نن دې په منبر هم د حلوا خبرې کولې او نه به دښمنۍ وي پخوا داسې محبت و نه به دښمنۍ وي پخوا داسې محبت و یو چا ته کو به هر څومره یو چا خبرې کولې او یو شی او یو کېږې کنې لاړې بس ورو کېږې یو شی او یو کېږې کنې لاړې بس ورو کېږې زمونږ مشرانو به هم دا خبرې کولې او مکتره چې هر چا پکې د خپل خپل ځای صفت کو لګیا و هر چا پکې د خپل خپل ځای صفت کو لګیا و نو ما خاموش د خړې پښتونخوا خبرې کولې ډېره مننه ستاسو خوږه نامه ناصر ناصر بھائی څنګه یې ښه ټیک ټاک خیر دی جی بالکل شکر دی یو پوښتنه درنه وکړم جواب به راکړې جی وکړه بیا کوم یو څیز دی چې جینکۍ ښکاره ګرځي او هلکان یې پټ ګرځوي دا کوم څیز دی تیرا دا سوال جواب نه راځي نه راځي دا راته زر زر ووایه که نه په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پتری پرته ده 2 پیرې ووایه او زر زر ووایه په پردي پټي کې پرته په پردي پټي کې پردی پتری پرته ده په پټي کوم څیز دی چې جینکۍ ښکاره ګرځي او هلکان یې پټ ګرځي جینکۍ ښکاره ګرځي هلکان یې پټ ګرځي زیات دنګ یار خدای فضل دی خدای فضل دی که نه ښه یو پوښتنه درنه وکړم جواب به راکړې جی وایي جینکۍ ښکاره ګرځي او هلکان یې پټ ګرځي دا څه شی دی سینډل ولې هلکان سینډل اچوي پټې ګرځي که بدي پې ښکاري بدي پې زبردست یار زبردست ښه 2 پیرې راته زر زر ووایه په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پتری پرته ده 2 پیرې ووایه او زر زر ووایه ماړه پردي پټي کې پردی پتری څه کوي څوک لیوني چې په پردي پټي کې خپله پتری ږدي نامه دې څه ده طلحه طلحه دا تیز الفاظ راته 2 پیرې زر زر ووایه کومه دا ما چې اوس د دې نه مخکې تی خو یو پیره ووایه که نه په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پتری پرته ده زر زر ووایه په پردي پټي کې پتری
پرتې دا و چې اقدام ګران دی دا ښه دا راته ووایه چې څه شعر شاعري غزل ټپه مصرع داسې څه فن شته چې تی کوي شي او جی عبدالرحمن بابا به یو کلام ووایو وړوکي غونده شعر دی وایي عقل مه غواړه بخ غواړه او عقلمند د بختور غلاماني دا وړوکی نه دی دا ډېر غټ شعر دې نه وروسته ډېره غټه فلسفه پرته دا ډېر غټ وزن دی نور څه دله درځي څه کوي او جی نور هم د رحمان بابا یو دغه دی وایي چې دستار سړي هزار دي او د دستار سړي په شمار دي او موږ ته خو دا ولاړ ملګري وي چې یاره دی یو هنرمند دی دې څه هنرمندي هم کوي یا نو ما خو پریکټس نه دی کړی اوس پې وکړو که نه قرآن ډې ماته شوی دا پیسې هم ورکړي څه وی ګرانو ناظرینو دې یو ګیم تاسو ته کوي چې تاسو یې وګورئ که انډې پرېوتې ماتې شولې خو دوکاندار تاوان شي که ویې کړو نو تاسو ته یې خوند والې ځه لږ کته ښه لږ کته چې هلته سکرین ته راځي دا گیم دی دا ما میله کې زده کړو شورو میله کې ښه شورو میله کې شورو میله کې یو پیره بیا ډېر مزه یې وکړله دا شورو میله کې ما زده کړو یو مداري ما لیدلی نو ما وی لکه زه چې کور ته نو دا ما زر نشو زده کولی نو په دې ما 3 ورځې واغستې کله یم په کاڼو کو کله یم په څه کو کله په څه باندې نو بیا مې ورځ د اقبال نه هګۍ وړلې نو په هغې مې په لاره کو نو هغې وګېره نه ماته شوه د بیا دوکان بند کړی بیا ورنه شیردمان ماما نه مې ونډه راواغسته ډېر خطره باره تالیا زبردست 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 احسان علي احسان علي هغه کوم څیز دی چې جینکۍ ښکاره ګرځي او هلکان یې پټ ګرځي څه وایو چې موبایل دی مخ دی هر څه دی دا څه اجمل سید اجمل سید بھائی په پاکستان کې کومه سبزي د ټولو نه کمه پیدا کیږي یاره دا څه وایو یاره داسې دا څه وایي مشره او بس ښه دا الفاظ راته زر زر ووایه په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پتری پرتره دوه پیري ووایه او شوټ کې ووایه په پردي پټي کې په پردی پوله پاتره پراته ده په پردي پټي کې په پردی پوله پاتره ښه دا راته زر زر ووایه سپین سوچ شین سوچ زر زر ووایه سپین سوچ سین سوچ سپین سوچ سین سوچ کم یو څیز دی چې جینکۍ ښکاره ګرځي هلکان یې پټ ګرځي دا ستاسو خوږه نامه راشد علي راشد علي به تعلیم دی کړی او کوم کې اتم کې تاسو خو بیا ماشاءالله تکړه او ښه دا الفاظ راپسې زر زر ووایه په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پتری پرته زر زر ووایه په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پرته رانیږي شه خو بیا کم یو څیز دی چې چلیږي نو چلیږي خو چې سر ته کټ کړي نو اړو چلیږي تعلیم دې کړی دی څویمه پورې خو پاکستان کې کومه سبزي دی چې د ټولو نه کمه پیدا کېږي دا راته پته د چغړزو په مسافر سپیشل سلام سپین سوچو او شین سوچو 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 زبردست 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 یو پوښتنه درنه وکړم جواب جی حکم کوه کم ګاډی دی چې ډریوران یې څلور دي جی هغه خو جنازه ده زبردست 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 ښه دا تیز الفاظ راپسې زر زر ووایه په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پتری پرته ده څلور پیري ووایو زر زر یو پیره بیا ریپیټ کړه په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پتری پرته ده دا راته څلور پیري ووایه او زر زر ووایه په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پتری پرته ده په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پتری پرته ده صحیح ده په پردي پټي کې په پردی پوله پردی پتری پرته ده وکړه زموږ مسافرو ته داسې ښایسته غونډه ډایلاګ وکړه ډایلاګ چا کې مسافر جهانګیري وکړم نه جهانګیري تا ته خو بیا زه هم کولول غواړې ځکه جهانګیري خو ډېر بکړې وهي زه راته کولو کړو
زه کولو کې دا لږ رامخکې شه لږ رامخکې شه زه یې ورته کولو وکړو زه جهانګیر خان شه پکې ښه بس مشره ستا دوه ګوټه شرابو ستا دوه ګوټه شرابو زما یار د ځمکې تل ته ورسو تا دوه ګوټه شراب څښلي وو زما یار دې وجلی و او ما پوره بوتل وڅښلو نن به زه تا وجنم تا څه به وجنې تماچا پسه دی زبردست زبردست ګرانو ناظرینو دا و چې غرضو کلی دلته کې ډېر ښایسته او خوندور پروګرام وشو د راځئ چې وخاندو 22مه خپرونه وه ځینو ملګرو جوابونه ټیک راکړل او د کومو سوالونو جوابونه چې ټیک نه دي راکړی شوي څنګه چې ما تاسو ته ړومبی کې وې نو دغه شانتې په اخره کې موږ جوابونه نه وایو زه به ستاسو د کمنټس په انتظار یم چې تاسو په کمنټس کې ماته د هغې جوابونه راکړئ او بل څوک زموږ خپرونه ګوري او ووایي چې یاره زموږ کلي ته لاړ شه نو زه به انشاءالله زما د وټساپ نمبر تاسو ته راځي انشاءالله دغه شانتې ښایسته ښایسته خپرونې به ستاسو په مخ باندې مونږ خندا راولو او که چا له ښه ښایسته ښایسته سوالونه ورځي تیز الفاظ ورځي زما د وټساپ نمبر تاسو ته راځي ما ته یې راستولی شئ انشاءالله د راروان خپرونه پورې زه اصغر چیما د آینه کلتور ټي وي سره ستاسو نه اجازت غواړم ښاد او آباد اوسئ د الله په امان